السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په ګل چاحت باندې دغه شانتې عزتمنو قاتلانه حمله چا وکړله. راځئ مینوال هغه په هسپتال کې ډېر په بد حالات کې پرته ده. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانتې بې ګناه کارتونونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو په ګل چاحت باندې چې دا عزتمنو یو د ټیک ټاک سټار ده او د خیبر پښتونخوا اوسېدونکې ده. او عزتمنو تاسو ته دا هم یادوي چې دا ډېره مزاحیه ده. په ټیک ټاک کې هر چا سره ګپ شپ لګوي، هر یو سړي سره تصویران خو وباسي. خو مینهوالو دا تېره دغه شانتې د دوبۍ نه خو مه راغله چې په دوبۍ کې دې ډېر ټیک ټاک یې سازه کړی او ډېر مینهوالو سره د زړه نه مینه ساتي. اوس عزتمنو د دې په فیسبوک باندې دغه شانتې تصویران شیر شول چې په ګل چاحت باندې عزتمنو په پېښور کې قاتلانه حمله وشوله. او موږ بیا ویل چې معلومات وکړو، ګل چاحت ملګرو سره مو رابطه وساتله. نو مینهوال هغوی ویلې چې نه ګل چاحت خو داسې نه دلته کېناسته ده، ښه روغه جوړه ده. خو نه پوهېږم عزتمنو خلکه دغه شانتې دروغ پوسټونه کوي. نو بیا موږ په زړه کې غم شي چې یعنې دا غم اوس د کوم سایډه راغلو چې پرون په پېښور کې داسې واقعه راغلې وه چې دا په پېښور کې دویمه واقعه چې مخې ته راغله. خو مینهوال دغه ګل چاحت تصویران نه وو. دا مینهوالو د پاکستان سابق وزیر اعظم اسف زرداري لور وه او دغه شانتې صرف دغه شانتې سترګې یې ولې راغوستې وې چې دا ګل چاحت ده او بد شوې ده. نو زموږ د سره تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.